زه چې به کله د جومات نه راووتم زما والد محترم دومره لوی شخصیت او دومره لوی بزرګ دا مشران یې پیژني چې زه تاسو ته نشم ویلی. هغې تفسیر د قرآن په خپل لاس باندې لیکلی او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د روضې مبارکې د مسجد نبوي 9 کاله خطاط پاتې شوی. د سید د خطاط په نوم باندې نن هم په مدینه کې د هغه ډنکه بچاویږي. نن هم چې کله د احد د غر په خوا کې را روان یې او کله په میقات باندې را تېرېږي وګورې نو د جبل احد په بالکل لمن کې وګوره غټ بورډ لګېدلی دی چې مدینې منورې ته د یهودیانو د انګریزانو د دې کافرانو غیرجنو راتګ را دننه کېدل ممنوع دي. نن هم په بورډ باندې د هغې د لاس لیکل موجود دي. الحمدلله عالم دین وو. زه دې پورې یم چې هغه په خپله استاذ او مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمه الله، ډاکټر حسن جان شهید رحمه الله، دا یې داسې د جګ ملګرو یاران او یاران. ټیک ده، یو ځل د جومات نه راووتم نو یو ځل مې ولیدم نو چپړې مې سیده وې. ما وی چې زما نه مخکې خو زما پلار ووتی بل خو څوک نه دي وتی. بیا یو ورځ د جمعې ورځ به چې څنګه مې والد صاحب راووتو نو خپل پیزار یې ځان ته زما هغې داسې کړو نو ما ور منډه کړې او ما وی ابو داسې کوې ما ته دا دین دا خبره ښیي چې ګنې ستا پلار به تا ته پیزار سموي. ما ته یې بچې نور څه نشته خو ته بیا هم عالم حافظ درته زمانه وایي او ستا په سینه کې قرآن دی. وایي یوازې مونځ او دس نیکي نه ده، وایي چا عالم چا حافظ چا قاري ته سپلی سیده کول هم نیکي ده. او نن قسم په خدای به باندې دوهل ویم دلته مې ماماګان ناست دي د دینه تپوس کولی شي. زه خپلې مور بیبي ته بختوره ترور ویم. مور هم ورته ویم بختوره ترور. هر سحر بلال آغا زه چې کله په توره شپه باندې پاسم یوه شپه داسې نه ده راغلې چې زما پیزار الټه پروت دی ما ته به شیده پروت وي. هر سحر دا زامن خپل میندو سره د دنیا په لانجو کنجو باندې جګړه کوي. زما د خپل مور سره په دې خبره باندې جګړې. مورې ته روزانه ما ته پیزار دا وایي څه نه. ما ته وایي بچې زه خو حافظ قرآن ته سموم، زه خو تا ته نه سموم. زه خو دا پیزار د قرآن قاري ته سموم، زه خو استاد ته سموم. ته د دې ټول کلي استاد یې، زه هم په دې ټول کلي کې اوسېږم. ته زما هم استاد یې. زه ستا هره جمعه مسلې اورم، ستا ترجمه د قرآن اورم، ستا درس حدیث اورم. ته زما هم استاد یې. خپل استاد ستا سپلی سیده کول پیزار سیده کول عین د ثواب کار دی. او زه هم چې مور ستا په خپو کې خدای جنت اخره زه به درته سیده کوم که ته به سیده کوې. نو زه وایم چې کوم د ټینشن روان دی د خلکو هر سړی مونږ له راځي مفتي صاحب یاره جي تپوس وکړې یاره جي زوی مې نافرمانه شوی دی انګور مې دا چل یاره لور مې توبه دا چل نو زه وایم چې د دې لپاره تعویضونه درته زه ښیم. قسم په خدای دومره پرفیکټ دومره برابر با اصوله طریقه کارګر مضبوط مؤثر او آزموده تعویض دی. قسم په خدای که دا آزموده تعویض نه و ابوبکر صدیق به نه ویلی، حضرت عمر فاروق به نه ویلی، عثمان و علي به نه ویلی، حضرت علي کرم الله وجهه به حضرت حسن او حسین ته نه ویلی. خدا کارګر آزموده تعویض دی. څه خپل اولاد ته قرآن وښایه، قرآن وښایه. کم ملګري به وایي چې ان شاء الله العزیز موږ به خپل اولاد ته قرآن د قرآن قاریان یا الله ته په دې باندې ګواه اوسې. زه خو د دې کلي نه روان یم رب لا یزال ته حاضر ناظر یې د دې د لاسونه په خپل دربار کې قبول او منظور کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.